علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه پیغام حکمت چینل زه ډېر شکریه ادا کوم. پیغام حکمت چې زه نن ماله راغل او مانه دوی وایي چې سوالونه کوو نو وکړو څه سوال. پیر صاحب تاسو سهار په 4 بجې باسئ منځه ته او هغې نه بعد بیا تاسو خوب نه کوئ شپې 12 پورې تاسو ویښ وئ نو ستاسو څه کاروبار ده او ستاسو څه کار کوئ او مخکې تاسو څه ارادې دي؟ یاره داسې چل دی زما تعلق خو سیاست سره دی. تا ته پته ده ناظم هم پاتې یم، د انصاف کمیټې چیرمین هم پاتې یم، سره زه پکې هیلث چیرمین هم پاتې یم، امن کمیټې چیرمین پاتې یم. او سهار وختي چې پاسم نو مونږ نه پس خلک د مونو له را روان شي، چا څه بیماري، څوک څه بیماري، چاله تعویذ، چاله څه چاله څه. بیا چې راوځو نو بچی اسکول ته ورسوو، بچی نه پس چې دی ټکه ټوکه ښار کې کم کاري بیا راشو دا غوره دا جایداد دا زمونږ ورور ملک توفیق جایداد دی او دا یې راته فري کې راکړی دی. بس دې ځای نه دلته ګیا میا میخې له که وولې چې د کور په یو سکو دا ډبو مبو نه سکو ډبو ټوله بیماري ده. نو دې ځای نه دا سهار بیا جوار وریبو په دې موټر په چت دغه دا غوره دننه داسې لږ لنډ که نو غوره دننه پچۍ پرتې دي، دا کورنۍ چرګانو دپاره هم جوړ کړي دي. او دا اوس لګیم تړم هم دا وګوره تا سره په خبره مو لګېدم او اوس یې تړم هم چې په دې ډېر لرې به وړو چې دا راکې کولاو نه شي. بیا دې نه پس به دا کوتره کوو، کوترې نه پس به میخو ته اچوو، میخو نه پس بیا چرګانو هم لینډ مین سیټ کول به غواړي. هغه غریبانان هم موږ راته ناست دي. بس بیا چې ناشته به کوو نو بیا فارغېږي لا 1 بجه شي، 1 بجه بیا زوی دغه له زما زوی راولمه، په هغې نه پس بیا دمونو له خلک راځي نو ماښامه پورې بیا دقه حال وي. نو بس دقه زما مصروفیات دي وروره. او زما دا چینل هم دی پیغام حکمت، دا سبسکرایب کړئ او دا شیر کوئ خپل ورډز باندې دغه چې د خلکو کې همت پیدا شي کار کولو. ډېره منښت ده. پیغام حکمت چینل ستاسو ډېره شکریه.